بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. سورة آل عمران دری حصیو پاول حصہ کی اثباتو د توحید د اللہ رب العزت او هغه درې بابونه وا. دویمه حصہ کې اثبات د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دویمه حصہ کی اثبات د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او قباحتونه ذکر کول د منکرینو د رسالت. بیا دریمه حصہ کی بیانو د جهاد او د انفاق فی سبیل الله تعالی. پای کی اول قوانینو د پاره د تاسیس د جماعت. بیا دویم باب شروع کو پاغی کی بیانو د هغه اصولو چې پاغی سره فتح او کامیابی راتلا او د شکست نه چې دینو پکې بچاو راته. څه قوانینی مخکې بیان کړل. یو قانون چې سود مخورئ، سود مکوئ. دویم قانون د الله نه ویریږئ، د الله احکامات صحیح ادا کئ. دریم قانون د جهنم د اور نه ځان وساتئ. څلورم قانون د الله او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اطاعت او تابعداري وکئ. او د جنت ته د یو بل نظام مخکې کوي، تلوارو کوي. دا جنت د متقیانو د پاره تیار شوی دی. نو په ننني درس کې د متقیانو علامی او نښې ښیي چې متقی چاته وایي. نو متقی دا یو داسې لفظ دی چې دا ټول دین د متقی په تعریف کې رابند دی. د ټول دین پابند او د الله د مخالفت نه ځان بچ کوونکې دا متقی دی. تقوا صرف منځ او دس او روژه او حج دا نه. تقوا سره سره به انفاق هم کې، د الله په لار کې به معلوم لګي. نو کله د متقی په صفت کی تعریف کی یو ټکی راوړي، کله بل راوړي، کله بل راوړي، ځکه دا یو ډیر جامع ټکی دی. نو دلته د متقیانو نور نښې بیانوي. الذين ينفقون في السراء والضراء
دا متقیان هغه کسان دي ينفقون چې دوی مال خرج کوي فی السراء په خوشحالی کې والضراء او په تکلیف او خفګان کې. د دین مطلب څه دی؟ سرانه مراد یسر او ضرانه مراد عسر. چې مالدار دی نو هم د الله په لاره کې مال لګوي، او که غریبي نو د خپل غریبۍ مناسب او موافق د الله په لار کې مال لګوي. دا نه چې دی وایي زه غریب یم او یره چې زما وس نه کېږي، نو چې ستا وس نه کېږي نو د خپل وس مطابق خرچ کوه، که نه انفاق کوه. په یو ځای کې موږ انفاق نه پرېږدو. موږ نه یو چې موږ غریب یو، که په کلي کې، که په حجره کې، که په غم کې، که په ښادۍ کې، په دې کې لګوو. خو چې کله د دین د لګولو وخت راشي چې زما خو وس نه کېږي، زه غریب یم، دین دپاره غریب یم، چې کله د دین د لګولو وخت راشي او نور د دنیا د کارونو لپاره غریب نه یم، ای کې بیا لګوم د خلکو نه قرض راغلم، خو شرم دی ځکه چې بیا به خلک وایي چې دی ولاړو پروګرام ونه کړ، ډوډۍ ونه کړه، جوړی ونه کړه، جامې ونه کړه، ای کې به بیا کار صحیح نه زه بیا برابر و. نه، متقی دی ته وایي چې د الله په دین باندې مال لګوي. که مالدار دی نو د مالدارۍ مناسب، که غریب دی د غریبۍ مناسب. بله معنا ينفقون فی السراء، مال خرچ کوي په خوشحالی کې، والضراء او په خفګانونو کې. الله په خوشحالی راولي نو الله نه یری، د الله حق ورکوي. او که غم او مصیبت پر راشي نو کار څومره پریشان دی، خو د الله حق ورکوي. الذين ينفقون في السراء والضراء، دا کسان دي چې مال خرج کوي په خوشحالی او په تکلیفونو کې. والکاظمین الغیظ، او تیرونکي خپلې غصې لره. د بل صفت غصه تیره کی په ځان، بل چاته ضرر نه رسوي. که څوک سره ډېر بد او زیاتې وکړي نو دی وایي مړه بس پرېږدوئ، الله ته پرېږدمه، او هغه غصه خپله کنټرول کی. دا د متقی نښه ده او دا هغه لوی پهلواني. حدیث پاک کې راځي لیس الشدید بالسرعه انما الشدید الذي یملک نفسه عند الغضب. پهلوانو مضبوط سړی دیتا نه وایي چې خلک زر زر راغورځوي او څوک سره مقابلې ته نشي وتی. لوی پهلوان هغه دی چې خپل ځان د غصې په وخت کې په کنټرول کې راولي. غصه ولا راغله نو داسې خبره ونه کي چې بیا په هغې خبره ستومانوي. غصه ولا راغله نو داسې ګزار ونه کي چې بیا په هغې ګزار ستومانوي. غصه ورله راغله نو هغه غصه تیره کي په ځان، بل ته ضرر ونه رسوي. الله والکاظمین الغیظ، خپل غصه هغه تیروي، غصه په چا نافظوي نه. والکاظمین الغیظ، او تیرونکي خپلې غصې لره. میمون ابن مهران یو عالم تیر شوی دی، وایي د هغه وینځه وه او هغه وینځه چې وه نو هغې ورته یو ځل څه اواز وکړه، نو هغه وینځې ترکاري وله راوړه یا د خوراک څه شی راوړه، نو هغه لوښی ترې پرېوته، ماتم شو، دلې جامې هم خرابې کړې. نو دی ورته په دې زړه کې ډېر زیات غوسه شو. چې غوسه شو وینځه پوه شو چې نن خو مې خیر نشته، نو هغه وینځه ورته ډایرکټ وایي والکاظمین الغیظ. الله د متقیانو نښه دا بیان کړې چې دوی خپله غصه تیروي. نو خو عالم ګمانې پوهېده
هغه ورته وایي کظمت غیظی، ما خپله غصه تېره کړه، تا ته څه نه ویم. هغه وینځه ورته وایي والعافین عن الناس. د متقیانو دویم صفت دا دی چې خلکو ته معافي کوي. میمون رحمت الله علیه ورته وایي قد عفوت عنک، معاف کړی مې، غم مه کوه. بیا ورته هغه وایي چې والله یحب المحسنین، الله مینه کوي د احسان کوونکو سره. میمون ابن مهران ورته وایي چې ته ما د الله د رضا دپاره آزاده کړې، انت حره، ته آزاده. نو وینځه د وهلو قابله وه، د غصې قابله وه، چې د آیت ورته ووي نو غصې کنټرول کړه او هغې د وهلو په ځای د غلامۍ نه آزاده کړه. د مؤمن دپاره داسې اخلاق پکار دي، متقي دپاره داسې اخلاق پکار دي. او زمونږه مونږ ورته بلډ پریشر های کېږي، بلډ پریشر های کېږي. بلډ پریشر یې چېرته مالداره سړي ته های نه شو، بلډ پریشر یې چېرته مضبوط سړي ته های نه شو، خو ټولو مودې کمزورو ته د بلډ پریشر های شي. بلډ پریشر به های کې نه، بلډ پریشر به دې کنټرولې. غصه کېږي به نه، غصه به کنټرولې. مسلمان بې عزتي به نه کې، دا غصه به خپل ځان سره سنبال کې، نو ټول عمر به خوشحاله. وی د دې جیل باندې لیکلي د 2 منټو غیرتي د ټول عمر بې غیرته په خیر راغلی. 2 منټه سړی زورور شي او غیرتي شي او بس غصه شي او بیا وروسته ټول عمر سر ښکته ګرځوي. دا څه کاري؟ غصه کنټرول کا، د چا بې عزتي مه کوه، چا پسې سوی وما، خپل ځان خیر دی، خفه که بل خوشحاله که، مزې وکې. والکاظمین الغیظ، تیرونکي خپلې غصې لره. والعافین عن الناس، او معافي کوونکي خلکو ته. والله يحب المحسنین، او الله پاک مینه کوي المحسنین، ښایسته عمل کوونکو سره. احسان څه ته وایي؟ دې باندې ځان پوهه کوي. محسنین احسان کوونکي، احسان دې ته وایي چې تا سره یو سړی بدو کی او د هغې بدو نه بعد مو سره ته ښه کوې، دې ته احسان وایي. که تا سره یو سړی ښه کوي او ته هم ورسره ښه کوې، نو دا خو ته بدله خلاصې. هغه در باندې احسان راړولی دی، نو ته وله اوس بدله ګوځې. هغه در له چای راوړی وه، نو کار دې کوو، نو تا هم ترماس ډک کړی دی، ځان سره دې سامان راغستی، څه کې پلاني له چای وړم، ولې ما چې کار کوم ما له چای راوړی وه. هغه د نو دا خو تا احسان ونه کړ، دا خو تا هغه خپله بدله خلاصه کړه. هغه در سره څنګه چلیږي نو ته مو سره هغه شان چلیږي. هغه دې چېرته یو ځل میلمه کړي، نو ته مو وایي ماله به ټایم راکړې، زه دې میلمه کوم. ولې چې هغه دله ډوډۍ کړې او ستا له هم چل نه درځي، نو ته وایې راشه بدله خلاصوم. دا بدله خلاصول دي، دې ته احسان نه وایي. دا یو سړي بل ته ویل، وایي خوره خپله خورې، دا سړی خپله خوري، ستا پسې احسان نشته. ده له مخکې دعوت کړه او تا موله وکړه، هغه در له مخکې جوړه اخیستې او تا موله واخیسته، هغه در سره مخکې څه کار کړی او پټي کې که نه، نو ته هم بله ورځ چې ده نو ته وایي ما سره به ځې، نو وایي راځه چې ځو. په اشرو کې په یو بل احسان مه اړوئ، یعنې دا مه وایه چې ما هغه سره احسان وکړه، سبا چې ستا نمبر راغی نو تا څه به ځي. هغه سره بوساړې تړلی ده تلی، نو سبا چې ستا د بوساړې نمبر یې که د هغه 20 کاره ورانېږي، خو چې ته ورته ما سره بوساړه تړې وایي درغلم، هغه ته پته ده چې ما له بوساړه کې پنډونه را چلولي، نو زه بیا هم ورسره چلوم. دا خو احسان نه شو، دا خو بدله ده. احسان دې ته وایي چې تا سره یو سړی بد کوي او ته ورسره ښه کوي، تا سره یو سړی نیکي نه کوي او ته ورسره نیکي کوي. د چا دپاره؟ د الله رب العزت دپاره. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه دا هغه په لور عایشه رضی الله عنها باندې چې کله الزام ولګېده، نو پای کې د هغې د ماسی زوی او مستح رضی الله تعالی عنه دا په جنګ بدر کې شریک شوی صحابي دی. دا ډېر عاجز او غریب سړی و. دې له به ابوبکر صدیق هر وخت خوراک څښاک او پیسې ورکولې، تعاون به ورسره ډېر زیات کوی. دا غریب دی او عاجز دی. ګوره هغه د ټولو نه سیوا د عایشې په باره کې به دغه صحابي لګیا و، دا داسې ده او دا داسې ده او دا داسې ده. نو چې دا پردي خلک لګیایي خو چې خپل هم دي
او احسانات هم دی وسره کړي دا لګیای نو سړی سم سوځي. نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه نور ته حسو نه ویلا چې کله د عائشې صفای رااله خود دې سړی دا خبرې دې ډیر زور ور کړو. نو حضرت ابو بکر قسم خوړو زما لور صفای خو الله د اسمان نه راولې غلا خو که نور چا خبرې کولې وې نو ته ولې ما په زما لور پس خبرې کولې دا خو مې د ماسی زوی او دا خو مې خپل او د سره خو مې ډیر احسانات کړو. نو قسم یې وخوړو زما دې په الله قسمي کده نن نه بعد مې وسره دومره احسان وکړ بس دوله کې مړکیږي بخو سنیکی وسره نور نه کوم. الله رب العزت آیت راولېګا ولا یاتل اول الفضل منکم وسع ایؤتوا اول القربى. تاسو کې دي خاوندان د فضل او د مالدارۍ د غوړوالي او د مالدارۍ قسمونه نه خوري چې هغه د خپلوانو سره احسانات وکړي. قسم مخوره او بیا ورپسې وی الا تحبون ان یغفر الله لكم. تاسو دا نه خوښوئ چې الله تاسو ته بخښنه وکړي. ابو بکر چې کله دا واورېدل هغه ویل قسم مې په الله مو خدا خوښو چې موږ ته زمونږ الله بخښنه وکړي. قسم مې مات که د هغې په ځای کفاره ورکړه دا هم نه وایي چې اوس مې قسم د خولې نه وتلی دی او د هغې چل نه راځي. قسم مې کفاره ورکړه او د هغې نه بعد د هغې مخکني نه بعد بیا د هغې ماسي د زوی سره نور هم ډېر احسان کو. مخکې به یې خو ویلې راشه صرف ماسي زوی مې دی اوس وایي الله راته پې بخښنه کوي نو نور نه بیا مو سره سوا احسان بیا کوو. ایمان دې ته وایي احسان دې ته وایي چې تا سره یو سړی بد کوي او د هغې باوجود ورسره تخه کوي او دا خو ډېره بده خبره چې تا سره یو سړی احسان کوي او د احسان نه وروسته ورسره ته بد کوي دا خو لوم دی که نو وبعد الاحسان لوم احسان وبعد الاساءه دا سره دا د احسان نه وروسته بدي چا سره کول ظلمونه چا سره کول دا خو د ملامتیا کار دی. نو خبره دا ده چې احسان دې ته ویل کېږي تا سره یو سړی بد کوي او ته ورسره ښه کوې. یو صحابي راغی یا رسول الله زما وایي څه خپلوان دي چې زه ورسره ښه کوم نو هغې را سره بد کوي او چې زه ورته نږدې کېږم نو هغې زما نه ځان راکاږي لرې کېږي نو زه څه چل وکړم. نبی علیہ السلام ورته وایي دا ته چې څه وایې که دقه شان رښتیا وي ته چې ته ښه کوې او هغې د سره بد کوې او د هغې باوجود هم ورسره ته احسان کوې نو داسې ده لکه د هغې په سترګو کې چې ته خاورې او شګې وراچې یعنې دا ته په هغې باندې د هغې هغه سترګې چې دی نو وړاندې یعنې مطلب څه دی د هغې د بدۍ د پاسه هغې سره احسان کوې او الله رب العزت به روزانه د الله د طرف نه به تا سره امداد کېږي تا به الله نه خرابوي او هغې به په دې خپلو غلطو ارادو کې الله نه کامیابوي. نو احسان وکړئ د خلکو سره. اوس د احسان صفت د خلکو نه ختم شوی هر سړی د خپل وس مطابق بل ته نقصان رسوي چې هر څونه وسې کېږي. والله يحب المحسنین الله مینه کوي د احسان کوونکو سره. والذین اذا فعلوا فاحشة دا ټول د متقیانو نښې دي که نه. والذین اذا فعلوا فاحشة دا متقیان هغه کسان دي کله چې وکړي فاحشة فاحشه او ظلموا انفسهم. فاحشی خپل معنی ده بے حیائی خودل تداسې معنی وکړي والذین اذا فعلوا فاحشه دا کسان دي کله چې وکړي فاحشه ګناه صغیره یا فاحشه معنی ګناه او ظلموا انفسهم یا ظلمو کی په خپل ځانونو باندې یا فاحشه ګناه کبیره او ظلموا انفسهم د خپل ځان په باره کې ګناه صغیره یا فاحشه اره ګناه چی عامه کاغه بینه و بین الله ک بینه و بین الناس او ظلموا انفسهم هغه ګناه چې د الله په مابین کې یا فاحشه بحقوق الله او ظلموا انفسهم بحقوق العباد. خو مطلب بس ګناونه دي دا کسان دي کله چې کېدای به حیايي یا ظلمو کې خپل ځانونو باندې ذکر الله دا شپږم پنځم قانون ذکر الله یاد الله لرا د دې ذکر څه مراد دی
چې ګناه وکړي نو الله یادوي. یا خو علماء د دې ذکر نه ذکر لسانی مراد دی. الله نه بخنه غواړي، الله ته توبه وباسي. انسان عاجز دی کنه، خامخا کله نه کله د انسان نه ګناه وشي نو دی ذکر الله، الله یادوي د استغفار په شکل کې استغفر الله استغفر الله. داسې الله یادوي نو الله ته توبه وباسي. یا ذکر الله بل معنا یادوي الله لرا پزړه کې، پزړه کې یادوي نو دا یادولو پیدا دی د ګناه نه منشي. څه مطلب یې داسې ذکر الله یادوي پزړه کې پیشي د الله پاک. زړه کې دا سوچ کوي کنه یا لکه ما خدا ناروا وکړل نو چې سبا د الله دربار کې به زه جواب ورکوم، الله سره به څنګه مخامخ کېږم. هغه عرض علی الله ځان سره یادوي پیشي د الله دربار کې. یا ذکر الله یادوي الله لرا د په شکل د سوال کې په قیامت کې چې مانه به الله د دې تپوس کوي. یا ذکر الله یادوي الله لرا د الله غ مواعید ځان ته یادوي چې د دې ګناه خو الله پاک دا سزا مقرر کړې ده نو زه به څه کوم. یا ذکر الله یادوي نهي د الله چې زه خو دین الله منې کړی مکنه نو زه څنګه کوم یاره زه د الله بنده نه یم. یا ذکر الله ذکرو غفران الله د الله بخنه مخې ته کی چې ما خو ګناه کړی ده خو زما الله بخنه کوونکی دی نو بیا دې معافي وغواړي کنه. ولم ذکر الله یادوي الله فاستغفروا لذنوبهم پس بخنه غواړي د خپل ګناهونو دپاره، د ګناهونو معافي د الله پاک نه وغواړي. ومن یغفر الذنوب الا الله، ومن یغفر الذنوب څوک دی چې معافي ګناهونه، من استفهام انکاري دی، هیڅ څوک نشته چې معافي ګناهونه الا الله ما سوا د الله تعالی نه. اس لوگ داسې نشته چې ګناه معاف کی، ګناه معاف کولو والا صرف یو الله دی. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، او همیشواله نه کوي پاره ګناهونو چې دوی کړي دي. ګناه دا د متقی بل نه خره، ګناه ته یو ځل وشي نو ټول عمر هغه ګناه نه کوي، دا غي معافي وغواړي او بیا ته ځان بچ کی. اصرار علی الذنب دا ځان یو لوی جرم دی. ولم یصروا علی ما فعلوا. استاسو خیالي یو سړی یو ځل راشي او د چا نقصان وکړي هغه یې مړه زه خیر دی کله راغلی نه دی کله نقصان کړی نه دی که وکړي نو بس پرېږدوه. دوه ځله راشي او د چا نقصان وکړي نو بیا هم هغه سړی دومره وایي زه مړه خیر دی پوه شوی به نه وي. خو چې بل کار یې نه راځي او د نقصان ته یې کار ویلی نو هغه بیا کلم نه معاف کوي، د خوند اخیستی دی. نو که تا نه یو ځل ګناه وشي، دوه ځله وشي او معافي د الله نه وغواړې نو الله وایي زه مړه انسان دی غلطي ته وشو معافي غوښتې معاف دی. خو چې تا ورته کار ویلی دی سهار او ماښام سهار او ماښام ټول عمر دا ګناه کوي نو الله به خامخا ناراضه کېږي چې بنده تاله دومره حیا نه درځي، ما در باندې څونه پردې واچلې. ګوره الله ډېر غیرتي دی، اول په انسان پرده اچي، ګناه وشي ډارې کې الله خلکو ته نه ښکاره کوي. خو چې کله د انسان بیخي د حد نه ورواوړي نو بیا ته الله پردې اوچتې کړي. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، همیشواله نه کوي په هغې چې دوی کړي دي. وهم یعلمون او دوی پوهېږي. د دې څه معنی ده وهم یعلمون؟ دوی په دې خبره باندې پوهېږي چې که دوی الله ته توبه وباسي نو الله به معاف کړي، یا دوی پوهېږي چې که دوی ګناه باندې مشواله کوي نو الله به سزا راکوي. نو چې دا صفتونه پکې که نه اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم، دغه کسان بدله د دوی بخښنه د طرفه د رب د دوی نه. وجنات جنتونه دي تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار، لاندې د ونو د هغې نه نهرونه، خالدین فیها همیشه به په هغې کې. ونعم اجر العاملین، او ډېر ښه دی اجر د عمل کوونکو. قد خلت من قبلکم سنن، تسلی په تحقیق سره تیرې شوې دي ستاسو نه پخوا طریقې د عذابونو. ما سنه الله فی الامم المکذبین من وقائعه مدارک وی، هغه طریقې چې د مخکنو تکذیب کوونکو امتونو کې الله جاری کړې وي.
په تحقیق سره تیر شوي دي ستاسو نه پخوا طریقې د عذابونو فسیرو پسو ګرځئ فی الارض په ځمکه کې فانظروا پسو ګورئ کیف کان عاقبة المکذبین څرنګه شو انجام د تکذیب کوونکو چې چا تکذیب کړی دی نو الله ذلیل کړی دی او الله ول عذاب ورکړی هذا بیان للناس ترغیب قرآن ته قرآن سره انسان کې انقلاب راځي قرآن ته کینا چې د ګناه نه د نفرت پیدا شي نیکی سره د مینه پیدا شي دین باندې پوه شي هذا بیان للناس دا د بیان د خلقو د پاره او هدن او هدایت دی او موعظه للمتقین او نصیحت دی د متقینانو لپاره قرآن د بیان کتاب دی د دې بیان اول پکار دی قرآن د هدایت کتاب دی قرآن د نصیحت کتاب دی دا چې اوري ګناه نه به خپل منی کی او چې د قرآن نه لري نو د هدایت او نصیحت نه بلري او للمتقین وي قرآن ته چې کینی نو دا متقی دی چې نه کینی نو دا د کوم ځای نه متقی شو اول ته وګورئ الذین دا متقیان کسان ينفقون چې مال خرج کوي فی السراء په خوشحالی کې و ضراء په مصیبتونو کې یا فی السراء په مالدارۍ کې و ضراء په غریبۍ کې والکاظمین الغیظ تیرون کې خپل غصې لره والعافین عن الناس او معافي کوونکي خلقو ته والله يحب المحسنین الله مینه کوي د ښایسته عمل کوونکو سره والذین دا کسان دي اذا فعلوا فاحشة کله چې وکړي بې حیایي او ظلموا انفسهم یا ظلمو کی خپل ځانونو باندې ذکر الله یادی الله فاستغفروا لذنوبهم پس بخنه غواړي د خپل ګناهونو لپاره ومن یغفر الذنوب الا الله سوګ چې معاف کی ګناهونه ما سوا د الله نه ولم يصروا مشوال نه کوي علی ما فعلوا پای چې دوی کړي دي او هم یعلمون دوی پوهیږي چې دا اصرار خنه دی اولئک دا کسان جزاؤهم بدل د مغفرت بخنه من ربهم طرف درب د دینا وجناتن جنتن دی تجری چی بیگی من تحت الانهار لاندې دونو داغین نیرونا خالدین فی همیشه دی پدې جنتونو کې ونعم اجر العاملین اور خپل دې ډېر خسته دی اجر د عمل کوونکو قد خلت فتاقی سره تیر شوی دی من قبلکم استاسنا پخوا سنن طریقی دا عذابونو فسیرو فسگوری فانظرو فسیرو فی الارض پسگرزی پزمکا کی فانظرو فسگوری کیف کان سرنگی شو عاقبت المکذبین انجام دا تکذیب کونکو هازا بیان للناس دا قرآن بیان دے دا خلق دا پارا و خودن و ہدایت دے و موعظت للمتقین و نصیحت دے دا متقیان دا پارا وآخر الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا الله زموږ ټول رضا شه د ټول مهنت قبول کا څومره مرګري چې راځي تکلیف کوي الله د ټول دنیا او د آخرت خوشاله او خیر ورکا د هر قسم شر او فساد د دنیا او د آخرت نه ټول محفوظ کا بیمارانو ته الله ټول ته صحت کامله عاجله ورکا قرضداران د قرضونو خلاص کا بے کسب و بے روزگار ته الله رزق حلال کسب حلال ورکا بے اولاد ته الله نیکان صالحان اولاد ورکا د چا دشمنی الله پور ولې بدل کا الله ته زموږ نه کار واخلي چې ته پر رضا کې د هر قسم شر او فساد د دنیا او د آخرت نه محفوظ وساته الله زموږ په مال حال اولاد کې موږ برکت واچو الله دا درس زموږ د والدینو او استادانو او ټول مشرانو لپاره د نجات او د خلاصون یو سبب وګرځي څومره مسلمانان وفات الله دا ټول مغفرت نصیب کړي د حسن غنی لپاره دعا وکړي چې الله ولا جهان خسته کړي او الله ولا وارثانو له صبر جمیل ورکړي الله سره د رحم معامله وکړي او الله ګناهونه او تقصیرات معاف کړي نور څومره مسلمانان وفات دي الله له ټولو ته بخښنه وکړي او څومره چې ژوندي دي الله دې هغه ټولو ته په خپل دین صبر او استقامت نصیب کړي
الله دې ټول اخري خاتمه خسته کې او الله دې ټول ته جنت الفردوس نصیب کړي. وصلی الله